نن په بی فار یو کې د خلکو روپۍ نه دي بندې، دا جایز دي. نن په پربل کې د خلکو روپۍ نه دي بندې، دا جایز دي. فیصلې شواله وتښتېدو، د هغه روپۍ جایز وې. په سود چې کوم بچي لوی شي ستا بچي نه دي، دا لړمانان او ماران ځان ته لویې. د الله په نافرمانۍ کې په رب مې قسمې که سکونیي. دا به بارګین والم سنجیده سوچ کوي، دا به بازار والم سنجیده سوچ کوي، دا به پوره تاجر برادرۍ صحیح سوچ کوي. په بارګین کې غلطیاں نشته. زما د بارګین قدرمن ورونو واورئ، غلطیانې پکې شته. داسې کیسونه پکې موږ له مخې نه راغلي دي چې په هغې کې د سود مسلې راوتې دي. هغه موږ په دې کې لیکلي چې وروره دا صورت حرام دی. د خدای دپاره د سود مال خپل بچو له مه ګټئ. خو زه دقه شانتې د سود د مسلو نه په بازار کې هم خبر یم. د چیني او د ګوړې او د وړو په مد کې څه کېږي؟ نور په دې بازار کې کاروبارونه دي، د هغې په مد کې څه کېږي؟ د انډرپلۍ چې کوم قسمونه حرام دي، هغه انډرپلۍ د ګاړو نه علاوه په نورو څیزونو کې نه کېږي. په قسط باندې چې کوم سړی ګاډی ورکوي، په دې لاندې دریو شرطونو باندې جایز دي. کله چې معامله کوي قیمت په مقرروي، په خبره پوهېږئ؟ کله چې معامله کوي قیمت په مقرروي. د مدت ادایګۍ چې کله به یې درکوم، د قسطونو مقدار او د ادایګۍ اوقات به ورته ښیي. نمبر 3، که په اقساطو کې او په قسطونو کې څه قسمه لیټوالی راغی، فاین کوي به یې نه، جرمانه کوي به یې نه. اوس که یو سړي یو شی په قرض او په قسطونو ورکو، احکام البیع بالتقسیط، چا په قسطونو باندې سیس په دې شرایطو ورکو او دته یو سړی سودخور وایي ناجایزه به کوي. بارګین والا ته ما خبرې وکړې، زه عوام ته یوه خبره کوم. ته چې بارګین ته راځې او لس انډرپلۍ کې او ځان په سودونو کې ډوب کې او بیا بارګین والا ته وایې چې تاسو سود خوارئ، د خدای بنده تم د دې اخیستو نه مخکې زما خواله راشه که نه. ته خو هم زما نه تپوس وکړه چې زما لاس نښه دي، دا بیه زه کوم، دا جایز دي که ناجایز دي؟